زما خیال دی خاص کر ستاسو دی ویلیج کونسل کې چې دی هر یو کس دی په دې خبرې سوچو کې چې یو طرف ته هغه خلک دي چې تاسو له ترقي وروړې ده ستاسو په پسماندګۍ کې کمی راوستلې دي ستاسو مسایل حل کړي دي سکولونه یې دله جوړ کړي دي روډونه یې دله پاخه کړي دي بجلي یې دله راوستې وه او ګیس انشاءالله را روان دی او بل خواته هغه خلک دي چې دعوې خو یې د نوې پاکستان جوړولو کړې وې د مدینې د ریاست بنیاد یې ښودلو کړې وې خو په حقیقت کې خلکو ته تکلیف نور ورسو د هغوی په تکلیفاتو کې کمی رانه وستلو زما خیال تاسو لپاره خو فیصله ډېره اسانه ده بدقسمتۍ نه مونږ بعضې وخت کې جذباتو کې راشو اوس هم بعضې خلک وایي چې یاره نه دغې خلکو سره ځو او دا هم پکې وایي چې یاره بجلي خو ډېره ګرانه شوې ده داسې شته که نه خلک عزتمندو دې ته وګورئ چې چا ته مسلې حل کړي دي د هغوی په جذباتي خبرو کې مه راځئ دا بجلي چې ګرانه شوې هم ده دا هم د دغې خلکو د لاسه ګرانه شوې ده دومره قرضې واخیستلې کشکول ماتولو خبرې کړې وې دومره قرضې واخیستلې چې د پاکستان په تاریخ کې چا دومره نه دي اخیستې په دې باندې سوچ وکړئ په دې وخت سره خو به درته بیا شنه باغونه ښیي خو تاسو خو دا څلور نیم کاله پنځه کاله حقیقت هم وکتلو زما به تاسو دا درخواست وي چې جرګې جوړه کړئ او دا نور خلک چې کم په دې خبرې نه دي پوهې هغوی هم په دې خبرې پوه کړئ اوس وایي چې زمونږ خلاف سازشونه شوي دي او په سازش لاندې مونږ لرې کړی شو ستا خلاف هېڅ چا سازش نه دی کړی ستا خلاف چې دغه شوی عدم اعتماد شوی دی یا ستا د حکومت نه لرې کړی شوی صرف او صرف د خپل نااهلۍ د وجې نه لرې کړی شوی داسې حکومت خو زما خیال دی د پاکستان په تاریخ کې چاته نه میلاو شوی د 47 نه واخلې اوسه پورې هر یو اداره ورسره ولاړه وه هر څه د لپاره دغه کېدل مخالف پاټو لاسونه خپې هر څه تړلي شوي او د هغې باوجود چې ته اوس خپل کارکردګي نشي ښیلی ته مسایل نشي حل کولی نو د هغې ګناه په نورو خلکو باندې اچوې عزتمندو دې خبرو باندې به ځان پوهیو هسې نه چې بیا جذباتو کې راشو او غلطې فیصلې ونه کړو 15 کاله سخت هم تېره کړه په دې وخت کې اوس سوچ وکړئ چې آینده هسې نه چې 15 کاله بیا سخته تېرول وي زما تاسو ته دا درخواست دی دا اپیل دی چې تاسو په خپله لیدلي چې ستاسو علاقې له چا خدمت کړی راپاسئ د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور لاس مضبوط کړئ خاص کر زه د خپل ځوانانو ته دا درخواست کوم دا مشران چې دي دا د دې خبرې قایل دي ګورې زما د دې ځوانانو ته دا درخواست دی چې تاسو راپاسئ تاسو د هغه لاس مضبوط کړئ بیا وګورئ چې دا علاقه څنګه د ترقۍ په لار روانېږي تاسو راشئ تاسو خپل کردار ادا کړئ
ان شاء الله زما دا تمه ده چې په 8 تاریخ باندې به تاسو ټول به د ډیوې په حق کې خپل ووټ استعمالوئ او دغه خلکو سره به دا کم زیاتې کم ظلم چې کړی دی د هغې حساب کتاب به ورسره کوو به په ووټ په ذریعه به ورسره کوو دنیا کې به الله تعالی ته پرېږدو هغه به مو سره حساب کتاب کوي انشاءالله زما دا یقین دی ځکه چې کم ظلم یې چې کړی دی کم ظلم یې چې کړی دی خاص کر زمونږ میندې خویندو سره چې کم ظلم کړی دی نو د دې به ته الله تعالی حساب هم اخلي عزتمندو زه یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم دا تمه لرم چې دلته کې لږ ساعت راتګ به په ډېر څه منظوره وی دا یوازې تاسو لپاره نه دا به داسې ګڼئ چې د ټولو علاقې لپاره یو جرګه موږ راغلي او اوس به تاسو راپاسئ او تاسو به زما په ځای ګرځئ او خلک په دې خبرې باندې پوهوئ چې هغه راغلي وو مونږ ته حاضري کړې ده او انشاءالله په 8 تاریخ باندې به ورسره مرسته کوو زه اخره کې یو ځل بیا ستاسو ډېر زیات مشکور یم ډېره مهرباني